بیا د لوریانو حصہ نو لوریانو لا خپل حصہ په وخت باندې ورکول پکاري پلار وفات شو فوراً رونو لپکار دادی خپل وراثت او خپل وراثت چې کوم دی هغه فوراً تقسیم کی خور چې کومه ده هغه به هلته کې په کلي کې د غربت ټیم تیری په هغې باندې به د نیستۍ غورځي او د پلار نه چې مال کم دی خور ته پاتې شوی دی د لور ته پاتې شوی دی او زامنو ته پاتې شوی نو زامن خو په هغه مال باندې مزې کوي او لور غریبه چې کومه ده هغه په نیستۍ کې ژوند تیری نو پلار وفات شو فوراً حصے تقسیمول پکار دی او لور یعنی خپل خور له فوراً حصہ ورکول پکار دی نو زمون د خور ته څه ووایو خور ته وایو دا حصہ تمون خور ته مونږ څه وایو خور ته مونږ دا وایو خوري حصہ اخلي او کمون اخلي خور حصہ اخلي کمون اخلي نو خور خو هغه غریبه خور وي هغه ویرورا یو می د خاون کور دی او بل می د پلار کور ته سترګې دي که زه به نن دا ویم چې وروره ماله حصه راکړه نو د خاون کور خو به مې جوړ شي لیکن درونو کور به په باندې قرآن شي نو خور ته مونږ دا وایو خور دا وایه که نه ته حصه اخلی او که مونږ اخلی نو خور خو هغه عظیمه رشته ده هغه وایي وروره زما تو پکار یې زما خپل رونه پکار دي زما مال ته ضرورت نشتا نو خور مونږ په داسې طریقې باندې بیا د وراثت نه محروم کو نو دا هم ډېر ناجایز کار دی خور دا هغه خپل حصہ په ټیم باندې ورکول پکار دی مونږ او تاسو د پردي دکان هغه لوټ کول دا راته غلا ښکاري مونږ او تاسو پردي دکان هغې ته تیلې د هغې نه مال راغستل هغه راته غلا ښکاري پردي کور ته اوړېدل مونږ او تاسو ته هغه غلا ښکاري لیکن په خپل کور کې چې تا د خپلې خور کومه حصه خوړلې ده دا مونږ ته غلا نه ښکاري نو څرنګې چې پردی مال ستا دپاره ناجایز دی د ګاونډي مال ناجایز دی د کلیوال مال ستا دپاره ناجایز دی دا رنګې ستا د خور مال کومه حصه ستا سره کېږي د هغې استعمال ستا دپاره ناجایز دی نو دا